وظیفې دي دریا په تسبول ولي د انسان په حق د خېټه د شورونه اچولي د زبرګۍ سپینه جامه کې رانغاړلې دي ګناه ده په ظاهره پرهیزګارې خو په کومې کې د غلا ده هسې مخ ته د پې مخو په کتو د ایمان سوځي په کافر زړه کې د پټه د سرکو شونډو سودا ده په کافر زړه کې د پټه د سرکو شونډو سودا. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران قدرمن کتونکو، نن د سوات په ګیټ وې د شموزو د لنډاکي د بریج سره د سوات ته اعلی کوالټي چرچ چې دی د یو موټر کار په ذریعه باندې راتلل، هغې کې بریالي شوي دي د غالیګي پولیس اس ایچ او روشن خان او د هغوی ټیم. دغه چې دی دغه ځای کې دوی ناکه لګولي وو او روټین مطابق چې دی دغه ځای ناکه بندي کېږي، ولې چې سوات یو داسې ځای دی چې دلته کې ټورسټ هم راځي، دلته کې چې دی په دغه آړ کې داسې خلک هم سوات ته د داخلېدو کوشش کوي چې هغه څه جرم د ځان سره راوړي چې په هغې کې منشیات فروش چې دي هغه هم دي. په تېرو څو ورځو کې چې دي د منشیاتو خلاف چې دی دوی کم کمیټې ټاکلې وه او د روشن خان د راتلو نه بعد چې دی بیا په لنډاکي او په کړاکړ او په شموزو ګوړه چې پوسټ باندې دغه کاروایانې لږې سختې شوي دي. نن چې دوی بریالي شوي دي سکپ 3 کیلو اعلی کوالټي چرچ چې دي د یو مهران موټر کار په ذریعه باندې سوات ته راتلل چې په هغه په یو بیټرۍ کې کم چې د ګاډي د سټارټینګ بیټرۍ په هغې کې چې دی پیک کړي ول او دغه بیټرۍ چې وه نو کله دوی د پولیسو چې دی بیا تجربه هم وي نو دا خبره به د روشن خان نه تپوس کوو چې یاره دوی څنګه په دې باندې شکمن شو او دا دومره لویه کامیابي دوی تر څنګه ومونته. روشن خان تاسو ته هرکلی وایي دا راته ووایي چې څنګه ستاسو شک رالو په دې بیټرۍ او روټین تاسو چې کومه ناکهبندي نو نن چې دی تاسو یو لوی چې دی د چرسو یو کیپ چې دی هغه په خپله قبضه کې اخیستی نو څه وایي دا تفصیل راته ووایي. مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص کر زمونږ دا ډیپو چیک پوسټ دی نو دا زمونږ ګیټ وې ده. نو موږ عموما ناکهبندیانې لګولي دي، ګیټ نه ډیپو شو، لنډاکی شو، د خبریم بریج شو، بره کړاکړ شو. نو نن موږ په دې ډیپو باندې موجود وو، زما دا ټیم را سره نو دو په دغه ځای کې مهران موټر کار را روانو چې هغه موږ سیټ ته کوو. موږ په شک راغی نو دا ملزمان چې کوم نو دا ته موږ راکوس کړل، هغو سره په جامع تلاشي خو مزید چې موږ غاړې سرچ کو نو د ګاډي کې بیټرۍ پرته وه چې په هغه بیټرۍ کې دننه چې موږ چک کړه نو په هغې کې څه کم 3 کیلو چرس راووتل. روشن خان ته هم وایي چې دا کم مبینه ملزمان چې دي د دوی تعلق د کوم ځای سره دی او دا د روټین دوی په دې سمګلینګ کې اخته وي که نه دا د دوی فسټ ټایم زیاتر دا د پېښور دی. یو د عباس خان ولې لشکر خان سکنه محله یوسف خیل نور ضلع پېښور سره تعلق دی، بل ملدار شاه ولې نورشاه سکنه محله میاګانو چوکۍ ضلع نوشیره سره تعلق دی. عموما کېدای شي چې دوی مخکې هم دغه انټاروګیشن سټارټ دی، کېدای شي چې دغې ټیم راوځي دوی چې دلته چاله دا سپلای کوي انشاءالله هغې به سیم ټیم روان دی، هغه به هم اوس په قبضه کې راشي چې چاله یې راوړل. کوشش روان دی چې الله پاک پکې کامیابي راکوي. روشن خان ته مختصرا ووایي چې دلته کې کوم چرس راځي دا وخت زموږ سوات چې دی د ټوریزم یو هب دی، بیا چې دی نو تاسو چونکې ډي پی او صاحب چې دی یوه لویه ذمهواري چې د سوات په ګیټ وې ستاسو ډیوټي ده نو دا ټول پلانینګ څنګه ډیسایډ کوئ؟ بیا ستاسو سره د دې ټیکنیکل کسان وي ستاسو په سربراهۍ کې دا کار څنګه کېږي د منشیاتو خلاف؟ دا خو ډي پی او صاحب یو ټیم نارکاټکس ټیم جوړ کړی دی نو هغې دپاره موږ له کسان نه کړي دي، خاص کر په دې لنډاکي باندې موږ ولاړ دي، په لنډاکي په ډیپو په دې چیک پوسټ باندې نو هغه ایکسپرټ دي چې کم یو سړی مشکوکي هغه ډایرکټ پیژني چې یو دا مشکوک دی راکوشه سیټ دی کې نو هغه نه خامخا څه نه څه جرم راوځي. روشن خان اخیرانه سوال د نکوم چې کم دلته کې یم کول دی د منشیاتو کې اخته دي یا نور شکر د دلته د آیس روحجان نشته خو دا چرچ راځي یا تاسو د علاقې د خلکو نه څه ډیمانډ کوئ چې تاسو سره څنګه رابطه اکسس تاسو ته څنګه وساتي چې دغه منشیات پروش تاسو ته په ګوته کې د هغوی تاسو خلاف کارروایي وکړي؟ مو خو زیاتر د دې خلکو سره دا میټینګونه هم کوو، زیات کم چې زمونږ د ډي آر سی ممبران دي د دوی سره میټینګ کېږي، دوی سره زمونږ د موبایل نمبر یې عام عوام چې په لاره میلاویږي هغه له مونږ خپل نمبر ورکوو چې که داسې مشکوک سړی نو تاسو یا داسې څوک جرایم پیښی نو مونږ ته بر وخت ټلیفون کوئ نو انشاءالله چې تاسو ته به د هغې ریسپانس میلاویږي
مننه جی. روشن خان را سره ناست و د خپل سټاف همراه دوی چې دی نن یوه کامیابه کارروایي په ډیپو شموزو برج او د لنډاکي په منځ کې چې کوم ډیپو ځای دی نو هلته کې دوی دا کارروایي کړې ده او د دغه ډیپو کې دوی دوران تالاشۍ چې دی دا د بیټرۍ د دغه خانونه دا چرچ چې دی راویستي دي او مبینه ملزمان چې دی د پولیسو په حراست کې دي او مزید چې دا چاله راوړی کېدل کم ځای ته د دې رسایي کېږي د هغې خلاف چې دی هم ټیمونه تیار دي او انقریب چې دی هغه خلکو ته به هم لاس ورسي او هم له دا پکار دي چې د پولیسو سره خپل تعاون چې دی یقیني کړي. د کیمرامین حسین سره سهیل باچا غالېږي بریکوټ. قسم کو ادری دیشی عادت نزی پاسانا کہ ہر سمر کوشش شکری دم دو کفر کے پروتی واللہ قسمے دیشی دم دو کفر کے پروتی واللہ قسمے دیشی واللہ قسمے دیشی سمر خلی دسے ردا خو پزړ باندې تک توري په ظاهرا یا خپل خا په باطن